सही टाइम अस्सलाम वालेकुम। Şöyle. Hello.
وكلها شيء زمونږ دا پروګرام نن زمونږ بنیادی طور زمونږ د صوبایي قائد چې راغلی دی هغه د شوکت خان په حجره کې نن زمونږ سره په سوونو افراد د مختلفو پارټیانو نه مستعفي کیږي او په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت کوي. ټولو د خوانه اول دغه نوي شامل شوي ملګرو ته د زړه د کومې نه هرکلی وایم، په خیر دې راشي، هر کله دې راشي. ګرانو ملګرو، ډېر په لنډو لنډو ټکو کې زه به د شعر په ژبه تاسو سره خبرې وکړم او زه هیله مند یم چې تاسو به محسوس شئ. زه به داسې ووایم چې ای پښتنو، ای لیونو پښتنو، ای تسنس شوي پرګنو پښتنو، راځئ چې کور کې مرکه شو سره، د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره، دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کو، دغه د ظلم زوړ جهان بدل کو. ای سر تور سر بربند لغړ پښتونه، اوږې تږې خړ پړ پښتونه، ستا د خیرن سره تاجونه زار شه، ستا د خولو ځینې عطرونه زار شه. ته په دنیا کې یو طاقت پیدا یې، توره یې ځینې ته په دنیا کې یو طاقت پیدا یې، توره یې دین او غیرت پیدا یې. د سکندر نه تر پیرنګه پورې، د چنګیزیانو تر اورنګه پورې، چا چې په دې خاوره قدم ایښی دی، تا یې په خونه باندې غم ایښی دی. د اوچت سر دې ټیټېدل نه دي زده، تا له د مرګه تښتېدل نه دي زده، تا له د مرګه تښتېدل نه دي زده. نو ولې ای زما غریب وروره، پشته نصیب کې بدنصیب وروره، سره د کلکو مټو شل ښکارېلن، په خپل کاله کې لکه غل ښکارېنن. که په دنیا کې خوار وزار دې موږ یو، که د هر چا ځینې بیکار دې موږ یو. د پلار نیکه حق مو پردي خوري رانه، ګیدړې حق د منظري خوري رانه. دا ډک د ګلو ګلستان وطن مو، دا په دنیا جنت نشان وطن مو. نن یو ټوټه د جهنم دی راته، خوشحالي نه لري تش غم دی راته. د میوو ډک دی مونږ اوږې ګرځو، لوی سیندونو کې مونږ تږي ګرځو. په خزانو یې خاماران پراته دي، چرته خانان چرته پیران پراته دي. غټان زمونږ په وینو وپړسېدل، زمونږ په سر تر اسمان ورسېدل. غټان زمونږ په وینو وپړسېدل، زمونږ په سر تر اسمان ورسېدل. مونږ غریبان پیاس او نغن نه لرو، د ولږې مرو وروسته کفن نه لرو. وروڼو دا ځکه چې اوده پراته یو، اوده لا ښه وي مونږ مړه پراته یو. راځئ چې ویښ شو اول ځان بدل کړو، بیا دا د ظلم زوړ جهان بدل کړو. نظام د مینې محبت جوړ کړو، کور د انسان د شرافت جوړ کړو. اجازت باندې د دې PK5 د حلقې د تنظیم اعلان کوم. تاسو مخې ته امید دی چې تاسو ته به قبولي. د شوکت علي خان چیرمن حلقه PK5. خالد خان د انګرو ډیری سینئر وائس چیئرمین، عنایت الله گنبد مهرا د سینئر وائس چیئرمین دوم، حضرت اقبال زمرد کان وائس چیئرمین، ایوب خان وائس چیئرمین فیض آباد، سجاد علی وائس چیئرمین، سبحان علی وائس چیئرمین، انور اقبال بالے جنرل سیکرٹری، قیصر خان مکان باغ وائس چیئرمین، دلته سټیج ته راشه قیصر ته وایه. عرفان ڈپٹی جنرل سیکرٹری، عرفان خان راشه. حیات الله گرگر راشه قیصر فائنانس سیکرٹری،
عنایت الرحمن تاجک آیت الله پریس سیکرٹری عنایت الرحمن تاجک اور شامر خان سوشل قیصر میڈیا سیکرٹری شامر خان د ټولو مرګرو د تنظیم مرګرو ته خاص دی چې هغه راشي او د صوبایي قائد سره میلاو شي پانچ تنظیم هم مکمل شو یو څو عہدې په هغې کې خالی پاتې دي هغې زمونږ نور ملګري دي هغې به انشاءالله د هغې سره به هغه مکمل شي ټولو ته د پی کې 5 ټول ملګرو ته کوم چې دا تنظیم نه وشو ټولو ته د خپل طرف نه او د ضلع د کابینې د ټولو طرف نه تنظیم کې دی وایس چیرمن دا خطر کړه مبارک شه مبارک او اجي صاحب نه تکړه دی ګوره او کنه اجي صاحب نه تکړه من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د قومی وطن پارټۍ صوبائی چیئرمین سکندر حیات خان شیرپاو د قومی وطن پارټۍ د ملکن ډیویژن د ضلع دیر د ضلع بنیر او د ضلع سوات عزتمندو مشرانو امزولو کشرانو په دې پنډال کې ناست عزتمندو امزولو کشرانو مشرانو زه ټولو ته د خپل طرف نه او خپل د دې ملګرو د طرف نه د زړه د کومې نه هرکلی وایم او په خیر راغلی وایم عزتمندو د نن نه 2.5 کاله مخکې موږ هم په دې ځای باندې په دې سټیج باندې په دې ځای ولاړو او په دې سټیج د پاسه په دې ځای باندې سکندر حیات خان شیرپاو او د هغوی سره د صوبایي کابینې مشران په دې ځای باندې ناستو ما په دې ځای باندې یو خبره دوی ته وکړه خدا یو خبره مې په سټیج د پاسه وکړه په سپیچ کې مې وکړه ما دوی ته دا یو عرض وکړو چې عزتمند مشره تاسو او مشر خان ملي رهبر د سوات د خلکو انتهایی محبت او مینه ستاسو د بشر خان سره ده خو لږ یو خس کې کمې لږ اشارتن مې وي زه ګډاري خبره کولم لږه مشکله وي چې یاره زموږ دلته کې مقامي مشرانو کې لږ کمې دی هغه کمې د دوی نه وباسئ نو نور یقینا چې د سوات خلک په تاسو هم مین دی په حیات خان شیرپاو شهید باندې هم مین و او نن په آفتاب خان ملي رهبر باندې هم مین دی دا خلک په تاسو خپل مال خپل جان خپل بچي قربانولو ته تیار دي خو کم از کم تا چې دلته کم دا مقامي مشران باندې کېنولي دي د دوی یوې خبرې ته نه دي تیار کم از کم د مقامي مشرانو ته هدایت وکړه نن هغه مقامي مشران کم چې موږ په دې ځای خبره وکړم د هغې نه په سبا لمانې زموږ د پارټۍ او د هغوی د یو بل سره هغه معامله داسې ورانه او داسې ګډه وډه روانه شوه هغه خپل مفادو لپاره نن د سوات په خلکو باندې غوښ پېښودې وې
د سوات خلک په 400 په پېښور باندې بنو د سوات خلک په وطن کور باندې بندو د سوات خلک چې بتله د مینګورې خلک چې بتلو هغو به د هغو نه پرمیشن اخیستو د هغو نه به یې چټۍ اخیسته د هغو نه به یې خط اخیستو هله به د خانانو سره مېلاوېدل د هغې نه پس به بیا خان تپوس کوو چې یاره نو پلانیا نوم مې واخیستو بس ښه مې وکړل چې وامې غستو دلته خو یو اعتماد و دلته یو اعتماد و چې یاره دا زموږ عامې طبقې سړی دی زما غونته کې استادو غونته کې سړی و هغه یې د ځمکې نه راجوت کو په دنګه کرسۍ کېناو چې یاره دی د عامې طبقې سره تعلق ساتي دی به د دې مینګورې خلکو د عامو خلکو خدمت وکړي دی به د مینګورې د هغه مظلومانو خدمت وکړي دی به د مینګورې د هغه یتیمانانو خدمت وکړي دی به د مینګورې د هغه خلکو خدمت وکړي چې د کومو خلکو سیاسي وارثان نه د کومو خلکو سیاسي مشران نه د کومو خلکو په دې شاته غټې غټې کړۍ نه دوی د دې لپاره د هغه حمایت کوو دوی د دې لپاره هغه له د دنیا هغه هر څه ورکول زه په خپله د دې خبرې ګوایم چې په کروړونو او په اربونو روپۍ فنډونه راوړي دي زه په خپله د دې خبرې ګوایم چې په سوونو او په زرونو نوکرۍ راوړي دي زه په خپله د دې خبرې ګوایم چې په زرګاو لایسنسي راوړي دي خو نن ماته وښیئ کم د قومي وطن پارټۍ هغه سیاسي او بنیادي ورکر چې د هغه رور برتي شوی نن ماته وښیئ د قومي وطن پارټۍ هغه سیاسي ورکر چې د هغه زوی برتي شوی نن ماته وښیئ د قومي وطن پارټۍ هغه ورکر هغه مقامي رهنما چې د هغه د کور لاره پخ شوي نن ماته وښیئ د قومي وطن پارټۍ هغه ملګری چې هغه د پروټکشن وال شوی ایسته ایسته شی نشته چې کله به ټایم راغی کله به د غرض ټایم راغی مراد په د دوی نه راواغستی شو هغه مراد په ښکته باندې په تور خان او په سپین خان باندې تقسیمېدل زموږ د پارټۍ د عام ورکر حیثیت ته پکې بیا نه کله چې د خدای په رحم باندې موږ د تحصیل کونسل الیکشن وګټو ما تاسو خلکو سره مې وعده کړې وه چې زه تاسو سره د خدای په مخ کې دا وعده کوم چې کله ما لاس له اختیار راغی نو دا یوه خبره به در سره کوم چې د ماما زوی او د ترور زوی به مې وروستی تاسې مې هم د ماما زامن یم مې د ترور زامن یم پرون هم دلته کې یو ځای کې جلوس وتو یو ځای کې خبره کېده چر خلک راغونډ شو هغو د دې خوړ په غاړه ودرېدل دا چغې چغارې شروع کړې چې هله خوړ راغلی دی او دا وټې موږ ته پلانې کړي دي لږ یو خس کې سوچ کوئ علم کې لږ اضافه وکړئ خوړ د اریګیشن ماتحد راځي اریګیشن منسټر سکندر حیات خان شیرپا و کله چې سکندر حیات خان شیرپا منسټر شو موږ یې لالقې ټول مشران کېنولو موږ ته یې ویل چې یاره کېنئ لاړ شئ ایکسچینج ته کېنئ او ایسي ته کېنئ ستاسو په نوم باندې ما اووه کروړه روپۍ ریلیز کړئ او هغه اووه کروړه روپۍ په خپل حلقو کې دننه ولګوئ د ټولو نه اولنۍ خبره د ټولو نه اولنۍ لاس ما چوت کړی او د ټولو نه اولنۍ زه ورغلم او ما د ایکسچینج نه او ما د ایسي نه هغه 7 کروړه روپۍ چې کوم زما په نوم باندې ریلیز شوي دا د ګپ خبرې نه دا دروغ خبرې دا په لیک پړ کې راغلي په دې کې باقاعده چټۍ شوي هغه چټۍ راغلي وه او زه د ایکسچینج دفتر ته لاړم او هلته زما په نوم باندې 7 کروړه روپۍ راغلې وې هغه 7 کروړه روپۍ زه ولګېدم د دې یونان کونسل د دې سره مې شروع وکړه او هغه د بنګلادیش ته اخر سره پورې ووتم پورې راپورې دواړه طرف ته پروټکشن والې دا وټې ما کړي دي او که څوک وایي چې دا دنیایي والا خو هسې د عادت دی په پردو غولو پوسکې اچوي زبردست اوس هم چې کوم ځای کې دوی کارونه مارونه کېږي نو دا زاړه زموږ د دې مشرانو دي اوس هم زه تاسو ته دا وایم چې کوم چیف منسټر دلته کې ناست دی دا چیف منسټر دلته نه دی ناست دا کلنډر دلته کې ناست دی نن 27 ارب روپۍ پیکج چې کوم په 1994 کې آفتاب احمد خان شیرپا ملي رهبر د ملکنډ ډیویژن لپاره مختص کړو هغه 27 ارب روپۍ نن په 2020 کې د پی ټي آی وزیر اعلی لګی تا له شرم پکار دی تا له شرم پکار دی ته د شرم نه ځان ډوب کا
ځکه ستا حیثیت نشتی ستا پوهه نشتی که ستا پوهه وی که نه نن هغه 27 ارب نه تا به نن 2700 ارب روپۍ نورې راوړې وې نن به تا په سوات کې لګولې نن موږ ویلی نه شو نن موږ چې بهر لاړ شو موږ ویلی نه شو د شرمه نه چې وزیر اعلی زموږ د سوات دی کوم حلقه کې چې وزیر اعلی د یو حلقې وي په هغه ځای خلک هغه که په هره پاټۍ کې هغه په هغې باندې فخر کوي نن من سر د شرم نه ټیټ نیولی چې یاره زموږ هم لا وزیر اعلی د سوات دی نن هغه وزیر اعلی چې وروڼه په حرامو حلالو کې لګیا دي نن هغه MPS کم چې د دروغې وعدې کوي چې یاره دا ما کړې دا ده کړې دي لږ ځم نن ویل پرېږده سهار مې دي پانچه کې سهار مې دي پانچه کې وال خبره درته کوم دا کومه خبره چې ما وکړه نن لا چې وګورئ دغه دغلته کې چې چېرته خره ول کړي وي هغه غوشانې نوستي هغې له هم د پی ټي آی رنګ ورکوي وایي دا موږ ویلي دي چې دی به دا غوشان کوي ځکه ولې دا رنګ ورکو نن کم چې پروټکشن والي په مینګورې کې دلته کې شوي دي دوی ولګېدل هغې نه یې د پی ټي آی رنګونه ورکول نه یې ودرېږئ په دې ځای باندې دا زما فنډ دی دا ماله زما مشر را کړی دی دې له به تاسو د پی ټي آی رنګ نه ورکوئ نن چې کم په دې حلقه دننه څومره دا اریګیشن کارونه شوي دي دا اریګیشن کارونه چې دي چې کوم ځای کې پی ټي آی رنګ نه دی ورکړی شوی نو دا به د شوکت ته لاس نه ښیي دا به شوکت کړی او که نه لاړ شئ وګورئ مشران دلته هم تادي کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دلته په سټیج ناست د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمین جناب سکندر حیات خان شیرپاو صاحب د قومي وطن پارټۍ ضلع سوات چیرمین د قومي وطن پارټۍ د صوبایي چیرمین سره راغلي د صوبې مشران د قومي وطن پارټۍ د ضلع سوات چیرمین سره راغلي د ضلع قایدین او دلته زمونږ د پی کې پانچ کم چیرمین چې منتخب کړی شو زه هغه ته مبارکبادي ورکوم کوم ملګري چې نن زموږ سره د عوامي نیشنل پارټۍ نه او د پاکستان تحریک انصاف او د مسلم لیگ نون نه شامل شو هغوی ته زه بخیرانې وایم مبارکباد ورکوم او دا یو یقین دهاني ورکوم چې تاسو نن کمیرونۍ ته رالئ قومي وطن پارټۍ ته رالئ په دې کې به عزت وي په دې کې به احترام وي په دې کې به نومولي دا د هغه خلکو بشري پارټۍ نه ده چې نن په اقتدار کې ورغلي هغوی ته دا پته نشته چې زموږ ورکر څوک دی زموږ لیډر څوک دی هر سړی باور راغلی و څنګه چې هغوی ته نن د خپل ورکر پته نشته داسې هغوی ته د خپل مشر پته نشته نن موږ ته دا پته ده زموږ مشران چې دي هغه د پښتنو د وطن دي په پښتو مین خلک دی د پښتنو لیډران دي انشاءالله دا تمه امید دې موږ ساتو چې زموږ مشران چې کوم دي هغه به موږ له عزت راکوي دې ورکرانو له به عزت ورکوي دې عهدهدارانو له به عزت ورکوي او انشاءالله چې کله وخت راغی که د دې نه مخکې راغلی د قومي وطن پارټۍ مشرانو د دې مینګورې ښار د دې ضلع سوات د عوامو خدمت کړی او که بیا وخت راغی نو انشاءالله چې دوی به د دې ضلع سوات د قومي وطن پارټۍ د دې مینګورې ښار د هر کارکون د هر عهدهدار د هر کشر او د هر مشر خدمت وکړي او انشاءالله زموږ سره چې څنګه دوی نن لاره په کوڅه څنګ په څنګ روان دي دغه شانتې به مونږ د دې خپلو ملګرو سره د قومي وطن پارټۍ د حلقه پي کې پانچ تنظیم کې دا به ورسره شانه به شانه باندې ولاړې ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې ما غوندې یو ادنا ورکر باندې هغوی نن اعتماد وکړو او زه د قومي وطن پارټۍ د حلقه پي کې پانچ جنرال سیکرټري کړم په دې باندې زه د قومي وطن پارټۍ د مرکزي صوبایي او د ضلع سوات قایدینو ډېره زیاته شکریه ادا کوم او دا یقین دهاني دې خپلو مشرانو له ورکوم چې انشاءالله د پارټۍ دپاره به شپه ورځ قرباني ورکوو منډه تړله به وهو او دا به ثابتوم چې قومي وطن پارټۍ په دې ښار ته مخکې ولویه پارټي وه او اوس وده او بیا به وو انشاءالله زه راغواړم د قومي وطن پارټۍ ضلع سوات د
PK5 سابقه امیدوار PK5 سابقه تحصیل کونسلر جناب شوکت علي خان چې هغه شوکت خبره مستفید شو او په قومي وطن پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړو زه هغو ته په خیر راغلی وایم هغو ته مبارکي ورکوم او هغو له دا تسلي ورکوم چې انشاءالله تاسو نن دا کومه فیصله وکړه دا فیصله چې دا نو دا تاسو د قوم دپاره د خپل علاقې دپاره او د خپلو ښار دپاره د ترقۍ او د خوشحالۍ یو فیصله ده او انشاءالله تاسو په دې هیڅ کله نه خفه کېږئ زمونږ نن چې زه د حالاتو ته ګورم او دا ستاسو د مینې ته ګورم ځکه چې نن زموږ سره حکومت نشته نن زما سره منسټر دلته کې په سټیج باندې نشته نن دلته کې چې دی نو پیپونه نه تقسیمیږي دلته د لارو کوڅو اعلان نه کېږي دلته کې چې کومه خبره ده هغه خالص د پښتون قوم او د پښتون د بچي او د هغو د ترقۍ د هغې هغه سوچ چې دی ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو چې زمونږ د پښتنو دپاره کوم پروګرام یې ښودی دی او نن زمونږ صوبایي مشر دلته کې راغلی دی تاسو دا دومره خلک چې د منګورې نه خپل کارونه پرېښودي دي ګرمي ده تکلیف دی او تاسو راغونډ شوي نو تاسو په دې تمه نه یې راغونډ شوي چې یاره مونږ به دې نن سره کړي نن به دې سره اعلان وکړي خو تاسو د دې لپاره راغونډ شوي چې موږ چې دا کمې زړې فیصلې کړي دي دا غلطې وې هغه که د ملا په شکل کې وه هغه که د مسلم لیګو په شکل کې وه هغه که د پیپلو په شکل کې وه او که هغه نن د دې تبدیلۍ په شکل کې ده موږ له هېڅ چا پیدا نه ده راکړې بغیر د تاوان نه بغیر د نقصان نه او زمونږ دا قوم چې دی دا په وروستو باندې روان دی او تاسو چې دا کومه فیصله کړې ده تاسو نن د ذاتي سوچ نه دی کړی تاسو د قوم سوچ کړی دا روان خپل بچي سوچ کړی دی او انشاءالله دا کومه ګڼه ګوره دا کم خلک چې زه نن ینم او دا کومه جذبه چې زه ینم نو زما دا یقین دی چې په کم از کم په سوات کې او په PK5 کې زه نن شوکت ته مبارکي ورکوم چې تاسو ته دا نن کم ملګري تاسو سره راغونډ شوي دي او د دې دا کومه جذبه ده د دې نه وروسته وروڼو زه شوکت خان له هغه کابینې له بالې له د هغو ټولو ملګرو له مبارکي ورکوم دا تقریبا د مخکې نه موږ پروګرام و دا موږ وی چې دا تنظیم وشي ځکه چې تنظیم نه شوی نو پارټي مخکې نه شي تللی نو هغې لپاره زموږ پروګرام خو بیا پکې کرونا راغله د کرونا نه وروسته بیا موږ په ضلعي میټینګ وکړو او هغې نه وروسته 3-4 ورځې موږ کېناستو او دې ته موږ ووایو چې یاره څومره ملګري دي چې داسې فیصله نه چې هغه کتابي فیصله یې لکه له دې نه مخکې موږ هم یو تنظیم کړی موږ له یو لیست راغی وایي چې دا بیان کوي او مطلب دا چې دا موږ کابینه کې